عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا او یو سړی قسم وخوړو چې دا زما لور ده، دا به زه هغه سړی له په نکاح ورکوم چې دا ټوله دنیا د دې په مہر کې راکړي. لورې وا خو حیوانو خیال پیدا کړی چې ټوله دنیا خو بچا سره یې نه، لہذا چې دا لور مې راناړو ودیږي نه. لور ځوانه شو، خیال پیدا شو د مور او پلار چې دا خو به انسانی حق دی، دا اوس ودول پکار. او الته سړي قسم خوړلې چې ټوله دنیا به د دې په مہر کې څوک راکړي، نو هغه سړي له به په نکاح وکړي. مسله په خشوه صاحب اوس ګرځي، یو نه تپوس کوي، بل نه تپوس کوي، بل نه. راغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته صاحب داسې قسم مې خوړلې، هغه ورته وی چې بچیا د لور چې چاله په نکاح ورکې او ستا ګډ جوړ ور سره وشي، نو د دې لور په مہر کې دا غسړی نه قران وایي، نو چې په مہر کې دیله قران ورکی نو قسم نبم حانس نشي او لور بدیم واده شي. وی چې ټوله دنیا مې ویلې دا ویل د قران قیمت چې ده نه دنیا دا او نه ما فيها ده. د قران کریم قیمت د ټوله دنیا نه پیوچت ده. تاسو خیال راغی؟ دا یو جواب. دویم جواب داو چې دینه دا ثابت شو چې مال ضروری نه دی، مہر پکار دی اچار. دویم جواب گویا دا دی چې د 1,40,000 پیغمبرانو د هر یو پیغمبر قانون جدا جدا، د هر یو پیغمبر شریعت چې ده هغه جدا جدا. لکه دغه آدم علیہ السلام رستو برازی گویا رستو جمعو کی چې بچی به پیدا کېده نو به جوړو یو زوی او یو لور، نو یو جوړه به چې پیدا شو نو هغه بل جوړه سره به بیا بدل کول. مثلا دا جوړه پیدا ده دین وړاندې چې کومه بل جوړه پیدا ده د بخپله خور غیله ورکی او هغه بخپله خور دیله ورکی. نو د یو مور او پلار چې وړاندې اورستو پیدا شي نو خويندې ورونه یې کوي. تاسو خیال راغی؟ او د آدم علیه السلام قانون داو چې دغه وخت کې د دا قسمه خور او ورور نکاح چې ده دا روا. بیا آدم علیہ السلام تا دا ویلې شو چې تاسو ستا خزا په دې جنت کې اوسېږئ، فکلا منها رغدا حيث شئتما، چرتم چې خوخی التخریس کوي، لیکن ولا تقربا هذه الشجره، دغه بوټي ته باندې نږدې کېږي. عام علما لیکي چې دغه بوټي چې د غنم بوټي، اختلاف پکې ډېر دی د ائمه محدثین ومنس کې، او بهرحال ډېر علما دې طرف ته دي چې دا د غنم بوټي. دغه وخت کې شیطان لعین خیالو کو چې په دې آدم زما بیړه تباہ شو، شپږ لکه کاله ما د خدای عبادت کړو
او د په سر زما عمر لبیړي غرق نو راشد دله هم څه چل جوړ کا او څه کویا ولا وکړ چې د خمرانه په جنت کې پاتې نشي. عزیزانو دلته درې روایت چې آدم علیه السلام ته شیطان دا شرارت کولو چې ته دا دانه اخرى دې دانه کې دا اثر دی چې دا ته اخرى نو ټول عمر په جنت کې پاتې شي او کدی او نه خورا نو تابع الله د جنت نو باسي. اوس دا خبره شیطان د آدم علی السلام سره وکړه څنګه ځکه چې بیبي حوا او آدم چې دي دا خو په جنت کې او شیطانو د جنت نه بار نو دا خبره د دې منځ کې اوښوه څنګه دلته ائمه مفسرینو درې روایت نقل کړي. یو روایت دا ده چې د جنت نهرونه چي دي هغه نهر کوم سورې چې ده دا شیطان په هغه لار نه نوته ځکه چې په سم لار خو ملائکو پرې خو نه نو په هغه لار نه نوته او دنه آدم علی السلام ته دا شرارت. دویم روایت دا دی چې آدم علیه السلام سره جنت غیر چاپیر دیوالونه د شیشو دي نو آدم علیه السلام سره شیشو کې په اشاره خبره وکړي چې دغه بوټه کټاو خړو نو ټول عمر به جنت کې پاتې. دریم روایت دا دی چې شیطان گو جنت ته دننه نشي لیکن په دروازه کې ور سره ولاړو دوی ولا دروازې ته راغلي او ور سره خبرې وکړي. دا روایت په دې درې واړو کې صحیح روایت ځکه چې دا قران سره مطابقت خوري. قرآن کې الله فرمایي چې شیطان آدم او بیبي حوا ته وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور قسم او خورو دې دواړو ته انی لکما لمن الناصحین چې زه تاسو ته سم خبره کوم قسم. آدم علیہ السلام دا سوچو چې د شیطان قسم وخورو نو دا خبره به جوړ رښتیايي ځکه چې آدم ته دا پته نه و چې په دروغ هم څوک قسم خوري. دا پته ورته نه و چې په دروغ اوس کا آدم علیہ السلام اوس ویو د پاکستانیانو قسمونه یې لیدلې تاسو خیال راغی نو حیران بوئے د خپل اولاد ته چې او پیړم غر کشه ما خو د شیطان په قسم هم اعتبار کړو چې لا په دروغه قسم چوک چرته کوي دا تاسو سال جوړ کړي دغه اولاد ته چې اوس کته نو ډېر زیات به ورته خوشاله دی چې مليانو ته کته خوشاله دی تاسو وګورئ چرته په ټي وي کې یو ډم له طلاق ورکړي په د اخبارونو کې وګورئ یو حال د یو مولا بیان تراشي چې طلاق شوه دی د بل بیان تراشي چې فقه جعفریه کې وایي چې نه دی شوه د یو پیر سے بیان ته هغه ورځ راغله د لوی پیر بیان چې دا ډم او ډم ډیره ښه جوړای دا او مليانو ته اپیل کوم چې دا جوړای مکنده ووي لوی ته په شرمونو شرمېږي
په پاکستان کې خو 70% طلاقیان تاسو په دې پښتنو کې وګورئ یو بل تاواز کې چې د خدای زویا وای کنه وای که خدای راولي رانه بد اخلاص نکي که پیغمبر راولي رانه بد اخلاص نکي خبره د پاسه وای خزب په درې کانی طلاق ساتو د دې خلقو نکاح شته خدای راولي رانه بد اخلاص نکي سړی کافر شو چې کافر شو خزه په طلاق شو خزه په جدا شو اوس دې ک بیا کلمه و یو مسلمان شنو دې خزه سره بیا نکاح تړي ها نو کتا سودا سي د فتوا ورکول شوقيان یې نو راشي کنه دا د پاکستان سربه چي دي د دې طلاقيانو خو یو هم نکاح نشته د چا خزه چې په کلب کې پردي سړی سره غډيږي او خپه خپه تړلي داغي نکاحي د جمعې په ورځ د اخبارونو د منځ پاڼې وګورئ دا زن طلاق او نکاحونه شته مولا د خدای په قهر واوړی چې د خدای قهر موي چې موي لکه دمنه سواړی او دمنه سواړی داغه دلک نکاح خزب کرورونو خلقو تار ورس خو ده دا زمون ملک عشری نظام چې زمون ملک څو وخت راشي نو مونږ نه به موزیان جوړي او موزی لرشي برشي نو په خواره ورندار برشي آدم دې غریب د چاته آیا نکیږي ورپسې شي خزه په طلاق شو خزه په راشو چې هغه طلاقي درته خامت چې د فتوی ورکول خوند تاسو کې ایمان وی ایمان درکې او واقع ځان ته مفتیان وایي قرآن درې فتوی ورکړي درې دا فتوا ولې نه جاری کوي په پاکستان باندې درې فتوی قرآن ورکړي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون خدای وایي چې د چا په لاس کې وي د ملک فیصله په قرآن کول او نیکی دا فاسقان دي ظالمان دي کافران صلیح کاله د پاکستان هر حکومت چې راغله اسلام پورې ټټوبه کړي دا او د ملک قانون اسلام کړي نه دي ولګوي په دې باندې فتوا کنه تاسو پس یو لکه او فتوا ولګوي چې په منټ کې ستا پلاس کې دي د ملک قانون بدلول ته ولی نه بدل نو غریب دم دے د چاته آیا نه کیږي نه دی مولیانو په مخ راغلی بلدا چې د طلاق مدار په الفاظ ولې په دې الفاظو کې حال وی ماضی وی استقبال اوس ابيله خبره ده چې د امام ابو حنیفه مذهب داده چې طلاق په غوسه کې کی بای سره راشي جی په ځان پوي نه شوم او صح غوسه کې مو خزه ته مې و چې یو دوه درې ما لاړې بیره ده ولولي جی مال بغیر د غوسې نه څوک خزه پریدي چې غوسه شوی نه ورته تاسو به خزه پریدي خو غوسه شنو طلاق ولا ورکی کړ څه چلو شنو طلاق ولا ورکی کړ یوا دویمه خبره ده چې کبه اختیار او به اراده دی د خلینه وته چې یو دوا درې نو دا خزب مغلظه شي او مغلظه دی توای چې دا به ترغه پورې تا ته نه روا کیږي چې تر سوې بل میړه نه کړي او هغه بیا طلاق کړي نه او بیا تا نکاح کړي یا دام پختنو دستور دی مرکز در علم نو خزب پدری کانی طلاق ساتره دسی وی کنه
او ورشي چې ورشي نو خزه پدری کانی طلاق دا مغه تغلیظ دی چې به حلالې نه بدا خزه دته نه روانه نو د دې وجنا دې خبرو کې ډېر احتیاط کوئ بل دې کې ډېر احتیاط کوئ چې دا خزه یو بل ماشوم لته ور کړی ته هغه ورځ یو فیصله شوې ده نه بچو نه پس قاضي حکم کو چې دا خزه دې میړه نه جدا کړي دا د خور وا نه بچی شي دې کې ډېر احتیاط کوئ عام خلق پدې نه پويږي سړی براشي جدي جنې له زما خزي ته ور کړو او چې کوم الک سره زما زوی سره تیر او دلو هغه الک له نه کوم بل زوی له کوم دې خبره پويږي بل زوی له کوم نو صاحب بل زوی له مغه جنې وکي چې د خزي ولا ته ور کړو نو دا خپل خور کړی دا عمر له بیړی تما دې د پر قانون از جانب شیر ده همه خواهش شوان و از جانب شیر خوار زوجان و فروع کما جنای چې د کمی خزه ته وروي د هغه خزه په ټولو زامنو دا جنای حرام کما لک چې د کمی خزه ته وروي د هغه خزه ټولې لورې په دې الک حرام دې کې ډېر احتیاط دا مسله ګور هر مولا نه د تپوس دم نه چرته سورګری یا بشاګولی پیرانه یو فتوا راغلی و قاضي سے پلی کلیو چې دغه دا سورته دا جنې زکه په حکم کوما چې هغه الک لای نه دا کړی چې کوم سره دې تار تیر او دلې دغه بل رور لای کړی خپل خور ورته نکاح کړی اصلي ویرو کوماته چې اوس خو بچیم شوه مال ورشه قاضي سره چار څه کوي کوي مسله دا ضرور لدی خور په نکاح کړی نو دی وجنا ار مولانا دا قسمه باریکات تپوس کولو جرأت نه کوي ځکه چې مونږ ته پته نه لګي مونږ دا خیال کړی چې جمعات کې امامي جوړ دی په پار څه پويږي نه دغه امامانو غریبانو کڅس دکړي مستاسو د برکت تهیر کڅس دکړیو کنه اوم ستاسو مهربانه ور سره داسي وي چای تهیر خوراشي منځو کې او کېړای والی او ټپناري کې بار ځي دا تاسو ته چرونه کو چې قران ستوي حديث ستوي مذهب ستوي ایمان ستوي اسلام ستوي دین ستوي دا تاسو چا تاسو بنی لیدلی چې د امام نه تاسو کړی بس امام د دوی نه مخکې په منډي او غي د غینه مخکې په منډي اده دغه قابل مولا زما د الکوالی زمانہ کې چرته د اجرا جنازه کړي امولیانو راټینګ کو چې تا د اجرا جنازه او کاغه تاسو کې نه چې زم پوي کوم ما جنازه نه دا کړی زه چې ورته ودرېدم نو ما داوي چې یو منبوس او پاروا د دې دوس الله اکبر او سلام مې وګرځول مې جنازه کم ځای کړی په دغه خبرې مليانو نه ځان خلاص تاسو خیال راغی امړه کې خیال کوي چې بلا توره پیاچو خو مونږ ورته وکړو ته تخته نو کسیز د کړی می اده د قوم د لاستنه هیڅ ځکه چې کوم دکان نه سودا نه خرڅي کی داغه مال خاص خراب شي زایش دغه سید مولام یو دکان دا مصلا او دغه علم چې ته په کلونو ته دانه سودا نه کې او نه ته تپوس کې نو هغه چې څو ورغلی هم تیر لکه ما یو نکاح کې یو مولا نکاح تړلو خطبه چې ویله څو وخت کې تناکحوا وتوالدوا ولو كان بالسقط هغه د سقط په ځای قسط تناکحوا وتوالدوا ولو كان بالقسط خیر نکاح چې دغه شو ما دا څنګه غوندي تپوس ته وګورم مولانا صاحب دا لفظ سقط قسط نه
اچ سوچ کو ماته لو داستا خبره ټیک ځکه چې ثق یو شی ته وي او قسط بل شي ماته وز 50 کال وشو چې دیوبند نه فارغ شوی او دی کلی کې می پلار امام او د پلار په ځای امام په 50 کال کې د بسم الله ترجمه را نه چاته پوس نه او چې سمې ویلي وغه ټول را نه هیر نو قسط او ثق خلو انداز څه چې ملابله بلا پکې نه ویلې چې مانار سي نو دې قوم د مهربانو نه هغه